وخپل مور او پلار ته ښکنځل کول ګناه کبیره او بېدیني ده، تر دا نور زیاته ګناه بیا خپل مور او پلار ته زیاته ګناه لري چې څوک خپل مور او پلار ته ښکنځا کوي. لکه مسلم شریف کې حدیث مبارک دی چې یو وخت نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه کرامو ته وفرمایل من الکبائر شتم الرجل والديه، چې د کبیره ګناهو څخه یوه کبیره ګناه دا هم ده چې سړی خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي، دا هم کبیره ګناه. نو صحابه کرام ورته وویل چې یا رسول الله وهل یشتم الرجل والديه، چې ای د الله رسوله آیا داسې بدنصیبه بدبخته انسان به څوک وي چې هغه خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي؟ آیا داسې بدنصیبه او بدبخته انسان هم شته چې خپل مور او پلار ته ښکنځا کوي؟ د صحابو ته دې نه ولده معلومه شول. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نعم یسب ابا الرجل فیسب اباه ویسب امه فیسب امه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې و داسې بدنصیبه او بدبخته انسان هغه دی چې کله دی د بل چا مور او پلار ته ښکنځل وکړي، د بل چا مور او پلار وښکنځي، نو هغه به ضرور د ده مور او پلار ښکنځي او د ده مور او پلار ته به ښکنځل کوي. نو دا سړي ګواکې خپل مور او پلار ته ښکنځل وکړل، چې ده د هغه مور او پلار ته ښکنځل وکړل، هغه د ده مور او پلار ته ښکنځل وکړل، نو ده ګواکې خپل مور او پلار ته ښکنځل وکړل. ولې؟ ځکه د ده د مور او پلار د ښکنځلو دپاره سبب دی جوړ شو. که ده د هغه مور او پلار نه وای ښکنځلې، نو بیا هغه د ده مور او پلار ته ښکنځا نه کول. نو خو چې د ده مور پلار وښکنځل شو، هغه د ده په وجه وښکنځل شو، چې د هغه مور پلار وښکنځل، نو ځکه د ده مور پلار چې دی هغه وښکنځل شو. نو ګواکې دا دی شو لکه ده چې خپل مور پلار ته ښکنځل وکړل. لہذا نن سبا داسې ډېر بدبخته او بدنصیبه او د الله جل جلاله د قهر و غضب څخه ډک کسان وجود لري چې مخامخ خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي، مخامخ خپل مور او پلار ښکنځل وکړي او په قسم قسم طریقو سره زیری د خپل مور او پلار او نور قسم قسم تکلیفات ورسوي، حتی چې ډېر داسې بدبخته او بدنصیبه اولاد به تاسو لیدلي چې خپل مور او پلار یې د ښځې او د ماینې پر سر باندې جلا کړي، هغه یې پرېښي. حتی داسې بدبخته اولاد به مې لا هم لیدلي، داسې بدبخته اولاد لا هم په دې دنیا کې وجود لري، په دې مسلمانانو کې چې خپل مور او پلار یې وژلي الیاذ بالله. نو داسې ډېر کسان وجود لري. اوس هغه ورځ ما یوه ویډیو ولیدله چې خپل مور پلار یې دواړه ویشتلي وو، یوه یې خور ویشتلی وه، یو یې پلار ویشتلی وو او یو یې مور ویشتلی، درې سره مړه وو، درو سره جنازې وکړې. دی په جیلو په تاڼه کې دا رقم ډېرې پېښې اوس یوه پېښه نه ده. نو داسې بدبخته انسانان هم سره ښکنځا د چا په یاد؟ خیر خو چې کوم څوک خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي، نو پر داسې اولاد باندې د الله جل جلاله د طرف څخه لعنتونه نازلیږي. لکه د صحیح ابن حبان حدیث مبارک دی، وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لعن الله من سب اباه لعن الله من سب امه. وایي چې الله تعالی لعنت نازلوي پر هغه چا باندې چې خپل مور او پلار ته ښکنځل کوي، پر هغه چا باندې د الله تعالی لعنت نازلیږي، رحمتونه د الله تعالی نه پر نازلیږي. داسې ډېر کسان په مجلسو کې به تاسو لیدلي، یوه د اسلام ورته څه کومه بله د اسلام ورته سپین ږیري کسان، یو شریک ږیري هم پرېښي، ځان ته دین دوسته هم وایي، د مونږ ښکنځا به سره کوي، دونه غیرت به په دې کې نه وي. یاره چې په مور هم خوانه کې بده نه ولکه سبا په دین هم بده کې، پر خدای هم ولکه بده کې، پر رسول هم ولکه بده کې، چې د مور په ښکنځلو خوانه بده. ما لیدلي دي ډېر داسې سپین ږیري کسان ځان دین دوسته بولي، لیکن یو بل ته یې د مور ښکنځل سره کوي. یاره نو خو غیرت ختم شو، شرم و حیا و ادب ختم شلو، چې دته د مور ښکنځا کېږي او دی بې ناموسه ورته ناست دي، بیا چې ورته وایي چې ولې حاجي صاحب دا څنګه د ښکنځل د مور ښکنځا ولې کوي؟ وایي زما د ده ګپه سره ازاد او سپینې دي پرېس، ستا د ده ګپه د مور په ښکنځا سره ازاد دی، که رښتیا نه رانیاست ګپ مې سره ازاد د مینې ښکنځا سره وکړي، چې وایي وته ستا مینه څه وڅکم، ما بل ورته ستا مینه څه وڅکم، تی دغه سره وکړي، داسې ګپه سره ازاد پر مینه باندې سر ورکوي، د مور په ښکنځا باندې بیا هېڅ نه کړي، ګپه سره ازاد دا رقم دی. نو سپینې پرېس